باب ما جاء في المهدي. وبه قال حدثنا عبيد الله صالح بن محمد القرشي قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن سر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك الرجل في الدهر بيني وبين اسمه اسمي. وفي الباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في المهدي. هذا يهدي هداية لمصدر और महदी माना हिदायत याफ्ता लफ़ज़ रसूलुल्लाह मुबारक वर्कड़े कि बदा सख्त ज़माना के ढेर ख़तरनाक क़यामत से नज़दीक हुई और गुमराही व ख़ुराई और फिस्क़ व फुजूर व मफूशी और क़िताल बैनल मुस्लिमीन उलूग़ इंतशारात बशी बीदीन व दो रशी ढेर अत्यात बशी नया साड़ी बदे के नेक साड़ी रापासी और असर बखलक बयान की अगर कोशिश की कि खिलाफत कायम करना अला मिनहाज हुआ मुझे कम पता से वक्त किदा कोशिश और मेहनत की मारा हिदायत याफ्ता ही करना और रसूलुल्लाह मुबारक हम लेकर खड़े रहे फरमाई अब्दुल्लाह इब्न मसऊद देखा दुनिया वक्त मनशी हत्ता यमलिक अल-अरब जवाज अरब ना खुदी गोलों में बारह के रखती अदा अरब नरुस तो आजम रजुल मिन अहले बैती सय्यद भाई युवाबिहु इसमी लदनुम बज़मानु सरा मुवाफ़िक़ी नुबे मुहम्मदी और बल रिवायत के राज़ी की दफलार नुबे अब्दुल्लाह भाई नुदी बरुबे नबीतुल्लाह तवाफ़ कहीं नु अल तबे बाज़ नेकाम खाला करौनी सी और तब वो जितना बलास मुम बेआत का नु रिवायत के राज़ी की रुबी व सरा कम खाला बेआत कहीं अब 313 313 बार di mahdi serulumbi beat berkai terulun awal 313 kesan 313 dah betul ulumbi agak kala kini sera beat berkai ya derali dah kali dah sobat berwiliki hadis bagi kita dekhi hadis dari tahu taliban mawilimu tahu tamawilimu dekhi hadis dari देखिए हदीस रसूलुल्लाह मुबारक अश्तरे सबर कवर की शेर हदीस बयान عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام يبايع بعكش لرجل رجل سرى من أمتي دماغ أمة إجابة بين الركن والمقام ده حجر أسود والمقام إبراهيم فميسكي बल्कि युबायऊ आया युबायऊ आया युबायऊ बेअतबउ की रजुल मिन उम्मती बैन रुकन वल मकाम कइद्दत अहले बद्र ए इद्दतुन कइद्दत अहले बद्र लुम्बी बेदा कदरे सवदे अलस्तसान युबायऊ रजुल मिन उम्मती बैन रुकन हजर अस्वद वल मकाम मकाम इब्राहिम के कइद्दत अहले बद्र बोला इद्दतुन कइद्दत अहले बद्र 313 फयतीह नबिया बराकी ता असबुल इराक इराक न बोला रही बराशी अब्दाल शाम दा बराशी फयतीहिम जैश मिन अश-शाम हत्ता इज़ा कानू दा बरद मुकाबला के राकी शाम यहूदियान मदरी खल्क अफकार भाई इज़ा कानू बिल बैदा कदा मतीका सहरा तरौरसी खुसिफ बिहि तदुपे अगर अल्लाह को मका बांधे दर्दन नहीं ثم يبيع وتقريشو دبنو كل قبيله لخر راشي قريشو نو الله بابو يمشي كاس قال وكان يقال
ازوپیږي دا به خلک وایي چې خایب یومئذ هغه څوک دی چې هغه د بنو کلب قبیلې ګړو چیرو والا دي دا مقابله به کوي. بهر کې دا په مستدرک د حاکم کې دی کتاب الفتن والملاحم کتاب الفتن والملاحم کې حدیث مستدرک د حاکم کې حدیث نمبر 8328 دی. یو ورا مستدرک د حاکم کې دی دا حدیث کتاب الفتن والملاحم 8328 باخر کې په نو دی به بادشاه شي او د شام لښکر به راشي مقابله خدای به هغه فضل کړي. بیا د بنو کلب د ټولو چیرو والا خلک به راشي هغوی له به شکست ورکړي. بیا به نور مسلمانان د سره ملګري شي او ورو ورو به خلافت قایمۍ زیاتېږي. به د ده حکومت کې به حضرت عیسی علیه السلام راکوځي او چې عیسی علیه السلام راکوځي مونږ به ده پسې کوي ورپسې شه مولانا. وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمة وابي هريرة رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن زيد بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي رجل من آل بيته واتوا اسمه واسمه قال عاصم وحدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم لطول الله ذلك اليوم حتى يجي دا فرض محمول دی یو وزن پاتې شي بالفرض الله به وګړي په فرض ما برازي حتى يجي چې ولایت بکای مشری بکای ها دا مهدی شابه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيد العمي قال سمعت ابا الصديق الناجي يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث پیغمبر نه پس حدث صدا سے مصیبتونو فتنه ازمایښونه رانشي او کفر بیا اثرنا ولا نشي. وسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 يزيد الشهر يا هو يا نها صد كائنات مناديدا بردو أمتي شك دي شوا قال قلنا وما ذاك قال عليه السلام شك ندي دا دروس تراوي شك نبي عليه السلام 5 أو قال 7 أو 9 زيد شك يورا قبل وين قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجي إليهم رجل فيقول دون زياد شيء يا مهدي آتني آتني فيحصل له ذي بلب واحدة فصوبة لك مستعد أن يحمله دا بقى وحدي مال بدير زياد شرير زياد بشي زكاة قبلول ولا بسوبني. هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام دتو فريتو فوزر الله سے قولي او مناره بيضاء شكم مشرقي مناره دا شام دا بيت المقدس باغي براکوس شي او دا هغه وخت کې دجال براوي دا د فتنې زمانہ ده. دجال براوي او دجال قصه روانه ده هم نن درته وایم دا غي کې تفصیل درته وایم. عیسی علیه السلام براکوس شي نو دجال سره مقابله وکړي نو دجال په مړ کې ختم به کی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشك ان ينزل فيكم ابن مريم نازل بجي بتاسو کې عیسی ابن مریم حکما فیصله کوونکی مقسطا انصاف کوونکی ان الله يحب المقسطين وبالحال ترجمان الانصاف ويكذب السليم دي بالسليم عبادت کوي دي کوئی په سليم د عیسی علیه السلام مړ کړی دی نو عیسی یهودیان وجلې دوی وای په سليم نو دا سليم عبادت کی زمو خدای په پانسي شوی دی او بیا وی د عیسی علیه السلام خدای جام دی کا ودا الله زوی دی عیسایان ابن الله نو چې یهودیان دې پانسي کا نو او دې ولې الله پانسي کا ودا پر دومره غلط عقیده دا خدای زوی د یهودیانو نه بچاو ولینا ودا دې د پاره کې دا د عیسایانو کفاره شي چې څومره عیسایان ګناه کوي دا د عیسی علیه السلام زمانه نه تر قیامت پورې دا غي د ټولو د ګناه کفاره عیسی علیه السلام هغه به خیر دې شهید شم ما ته سزا ملوشي او چې عیسایانو تر قیامت پورې سزا ملوشي دا غي په دې د پانسي شه مو سزا دا هغه تل ټول دې یو ګناه بل نیولې کی
او داسې خدای نشي معاف کولی څه عیاذا بالله چې یو ته د خدای دی نو بیا کې دې شیخ دغه شو شهید شو نو الله بیا جام دی کا نو اوس د خپل پلار سره په عرش ناست دی عیاذا بالله بیا جام دی امو وایو چې نه عیسی علیه السلام نو د صلیب دوی عبادت کوي اوس هم په دې غاړو کې صلیب اویدان کړي دا چې کوم ټایي دوی جوړ کړي که نه ولې که تاسو خیال کړي دا د هغوی یو رسم دی ډېر لمبره شکل د صلیب جوړ کړی دی صلیب یو اوږده د لرګې وي او داسې د پاسه یې بل لرګې راټوالي نو عیسی علیه السلام یې په هغې لاسونه وله په هغه یو لرګي خواره کړي او خپې وله په لاندې بل لرګي خواره کړي میخونه پرې ټاک وایي او دلیل هم نشي وایي دلیل د قرآن شریف نه وایي ستا په قرآن کې چې شته دی چې دغه دی دا الله متوفیک کوم دی الله متوفیک ورافعک الیہ متوفیک الله دی وجنی ورافعک الیہ ما ویته د قرآن په معنا نه پوهېږي دا قرآن بل دی کې الله څه وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صریح دی او متوفیق و مرد دا نمائی لنچوئے کا متوفیق و کمون دا مانا دا مرد اخلو اللہ یتوفى الارض حين موتها نو پمانا دا قبض اخلو نو مرد کی روح قبض کنو مجازن و تنو مرد توفات ہوئے موت دے اصل دی موت دے اصل دی او کدا وفات و تنو وائیو توفی دا پمانا مجازی دا دا حقیقی لنا وفا یوشی پورا قبض کر نو روح قبض کی نو ذکا و توفات ہوئے نو قرآن کی جلال وما قتلوه وما صلبوه دے درتون ولیکن شبه لهم دا متوفی مانا تعالی لبی جندرے متوفی پا مانا دا مرد دمدانا جنہ مستعملی گی ومتوفی دا قبض پا مانا لے ولے قرآن کے اللہ سوئی اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها آواز صحیح درہ دی شاہتا چھٹراغ نو عیسیٰ یواد نہ دا سر کے دیمانی لو سپیکر کے راباد خلق ہوتے دا بکے نہ کوئی گم کی سوٹ پکے بڑھتے صحیح دی آواز صحیح دی حضری پکے مجھے ماس ہوتا ہے حضری میں بٹر لوڑے ہوتے دا جی سوٹ حضری نہیں کہنا آگا تدا ہوا ہے بس ویسے یو بٹر ہوا ہے اذا کم خان او آپ تدین ہو رکھ ہوتے میں الحاصل خلاصہ سشوا چې توفی په معنا د قبض ده دا امکان نه کوم تمامه دلیل لوړې چې د توفی د مرګ په معنا ده د توفی د مرګ خو نه منم او مجازي معنا ده اصل کې قران ته وګورئ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقال يتوفى لك الله يتوفى الانفس حين موتها او يتوفى التي لم تمت في منامها اتا پاغمه کې يتوفى لا دي نو ګوره د مرګ هغه ته توفي وي او خوب هغه ته توفي وي نو خوب کې وسړي مړی نه ولې وته توفي وي نو توفي سمانا قبض نو په خوب کې یو روح قبض کی او په مرګ کې بل روح قبض کی یو خدا معنا دویمه معنا صدا الله څنګه لکایت ان الله متوفيك قال الله يا عيسى الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يومنا لا معنى سرا لا مرق معناكم نمر معناكم الله سوي يا عيسى إني متوفيك لني وجود كيم داخلك نشي وجهه لني وجود كيم مرق مال عسكري بيدي نشي وجهه ما يريكا وما قتلوه وما صلبوه والله بجنك ابھی میں خپل کوشش وکړل سړي باندې الله پاک د عیسی علیه السلام شکل ورواړ هغه په شکل یې کوه مړ الله متوفیک الله دې وجود کې دې نشي وجه ورافعک الیا اوس دې الله او الله دې ځان ته پورته کوي نو زه دې وجنم اوس ولې ځان ته پورته کوم نو متوفیک په معنا د مرګ شي دا سمانه وجود کے مبندل ہے دیکھو ظاہری سبب جو ہمارا میں تیزرمت ولیکن اللہ ما ریدہ تکیر ہوتی دی نو باہر کے فدی باردے نسل قرآن دلیل جو ما قتلو صریح دے نو انت محتمل یوم آنا اخلی و تاغی
नूर माने मुसलत इधर नुसूस मन के तदबीर राशि बल मौलाना बदे हमजान को एक कि अहादीस पर रफ़ ईसा हय्यन इला समा और बिया क़यामत नमक के दागर अल-मुज़ैदल और दज्जाल सर मुकाबला और दज्जाल वजल मुतवातिर रिवायत मुतवातिर में क़ैदुल क़द्र मुश्तरक दी गई मुतवातिर इस्नाद नहीं लगे यो लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पर के दज्जाल सर मुकाबला कई अगेन मालूम है कि हम दे बंदा कराची के लिए बराकुदी की बमनारा शर्क़ी द फरिक्तो को बलास ने वाली अगेन मालूम है बंदा कराची के दज्जाल बदी तख्ती ताब मालूम है बंदा कराची के देव हुकूमत के गैर मालूम है बंदा कराची की महरिब से हुmus के गैर मालूम है बंदा कराची के अल्लाह जब दी उचत का हदीसों के मरादी दा टूल रिवायात से हो जाए कि ना दा नहर या खबर वाहिद दे और बतरीका दा मामले इश्तिराक किस मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जब दे उड़े आसमान था और वापस परा चुदेगी और रूह और जसद दोनों साथ ले दे और रूह और जसद का माक़तलू लमन परा चुदेगी तो अलहासिल दा अहादीस तवातुर दा क़द्र मुश्तरक दे तवातुर दा जारी दा क़द्र मुश्तरक दे नदारो दी ज़माने के कादियाना ने लदोर वर्के अभी खुदा वही कि दादा कादियाने का लवीदा पैगंबर दे और का लवीदा ईसा दे अरे खुदा खबर है नो दादावी गलत नजरिए खोरे और बसेशा नो सही कमाल की जना माबूद न दे ये मूल तो बड़ी मसूले छे वेने और ये सरी पयोटी सुले जो दागे इबादत पर कैसा दावा मान की हिंदी बकतल की वक्ता बसाबित की जो हिंदी जमान पर दिन के हराम मक्केना हराम और उस तरह और ये बफैसले द पैगंबर अलैहिस्सलाम पर दिन गई नो हिंदी को कुरान के हराम है अब ईसाया का मरबूब मान गया ईसाया लोग की हराम दे ज़ालिमा तकबल दगना ता उस समय ईसाया तकबल दिन खिलाफ नहीं है पर्दा पर शर्त पर ईसाइयत के रिश्ता ज़िना हराम पर ईसाइयत के अंदर हिंदी हराम पर ईसाइयत के अंदर अरुपी के फतवा खुदा कुल दाखिल खिलाफ रावादी और ये दाउल जिज़िया और जिसों दल खिलाफ टैक्स पर मुक़र्रर की तो टैक्स अल मुक़र्रर की गलबा ही वाला था ويفيد المال مال براخوش حتى لا يقبله احد دا به وقت کې بیا وخت د حکومت کې مال ختم شي چې یاجوج او ماجوج راشي ورپسې شاه ما جاء بالدجال ونیار ورته کېتا و دې بخار کوله دوکا ورته دا ساحر دی نظر بندي کوي نو خلک کوله دوکا ورته کې دا خدای نه دی دې بدا سے کارونه خپل شهر کوي چې خلکو تباغي او شاهکار په حقیقت دي تاسو دا جادوګر نه دي ساحران ظاهر کې ته نه بوله اټ لرګي پسای په خپل کې چاړه منډي کنه تاسو باندې میلو کې نه دي کته اټ چاړه راوړي په خپل باندې او چاړه سي په خپل باندې دا نظر باندې دا د لاس صفائی دا حقیقت کې په ذرا شي چاړه ور باندې پیډه باندې کې جام دی پای شیشې خوري بل فراوالي غوطة في دخلت مخكدا بلا أشيشي بخوري طبعا حيوان شيء خدای پاکا دا شیشه سنگا خوری دا دوری نظر مندری دا اللہ صفائی دا حقیقت نلری دا سیدنا اس حقیقت نلری اور مولانا سے دماغ فمک کے دماغ سکول تا دماغ پنا ہم لسل بیمار کے سبق پہ ہو جائے دو غرغن حیوان شو تلاخان اغسا یو گتماوا او یو ولک لیور نظام دازت والی چیشن دی گتمه لک لور پر ویداوی نسان لاس کې ونه ولا جیب کې واچو جیب ګلاس به کې اجازه په حواله بیا سره خبرې کولې د موږ سکول الګو د کلاس مرګري وزن دا نه خپل سړی بیا ولای کوم ما کې جیب ته کوم ما نو وې نو ما په پالي سکلا وې ما جیب کې ول څه خبره د سکول کې نارنجان نه ګډي یو ولکه ولې بل لکه ورته نارنج رو شو کا نارنج راو شو کا غالب ته وې ګوتې ورنو نه دا په مېن نیم کا په مېن نیم کې کوم ما کې راوړل دا مولانا دا یو فن دی یو بل نزدکیږي یو علم دی یو فن دی یو بل نزدکیږي کوئی شي په خبره نو دا ټوټه ولا دی انداز مخصوصه د تشه ټوټه ونی ولا تشه ډیر عجیب ده تشه ټوټه د هلاوړې په کومه کې ستا وینا هغه ول مخصوص انداز دی ولا او دا یو لاس ولا څه راقو هغه ډوډۍ نو وګورئ دا ما په خپل ستر بلی دی ډیر عجیب ده بابا جی زمون د وړې دورې نه د درس نه راغی او زه وسلم ما د وړې دورې کار زمون د کور کې دا اوس د کمپیوټر کې دا نو بدل
دا بیا پورا کېدل چې کته وجاوه نو چې څنګه کېناستو نو یو دوه کسان پنجابیان را خپل لفټیو سپلیم نه وي او ټول کمیسونه یې غوستي او غاړه کې میلونه اچولي او دا یو داسې پټینۍ ګیره وه داسې د درېو څلورو ورځو جامه او د بل چې وکړه نو سګرټ یې وڅښه خیر کېناستل په بیټک کې موږ سره او وایي چې موږ دغه یو دا بهر نه راغلي یو او موږ علاج کړو د مریضانو او چې کوم مریض یې موږ علاج کړو خدای پاک ته مې عامل لپاره سلازم نه دی د بشریت برابر ما دې نه ما کې ور پنجابیانو مالګه شته او غاټه مالګه چې دا وړکړی ني ویلا په کراو نو زه لاړم مالګه مې راوړه دا زما چې شدید ورته مې نه ناشته چې مالګه مې څنګه راوړله هغه څه چوپ نه لري کړی او ما ته کړه په پرې تا واچو چې ما پرې تا واچو چيني بالکل چيني خدای پاک دا څه مسله ده بیا ما تاسو کوي مریض تا مې او شته مریضان په کور کې وي ورشه او تار د ګولې راغی پورې کچ کمال راوړه ما څو کامل دي چې لا ورته مې کچ کو ما ته وی دا څو کوټه کا دومره ما دومره راکوټه یو کوټه والا ورکا هغه ټوکړې مې کوټه کړې کوټه مې ورکا بیمال را چې ور مې کړ ویدایو کاریو نشا چې ویونه کې رامه ته واپس ته تاګو خدای پاک ګور دا طریقې والدا ویدا دغه مریض سره پیسې یا کالج ته دنانه د ماویو مې خورا کېوا وی کالج ته مې ورشا کالج راو د دمو بس مې لیکو څه شاید یقین په خدای وکا زموږ د باباجي ګیرې له کوته یو داسې او لاسه وتهونه او جدور ورته لاسه د وړه کوچی ګیرې نه وی ایسے آنسو بہاؤگے اگر میری بات نہ مانے زما خبره له نه منله دغه شروع کې وای راوړه د کالي د مو چې جوړ شي یاره دې په شکه پان کې واچول چې څه په جنجال وره دې کې وارث صاحب زما منځي معقولي سره وړه عقیده ودا ډېر مضبوط عقیده دا په ما کې بچاوي کنه چې پلان کې بابا دې زیارتونو د هر بابا وای کنه هغه له سخت او صبره وی بابا کوله د مور میړه ته ویل د مور میړه دې اسی وای چې نیک دې صالح دې د خدای نیک بنده دې بابا ورته وایي او ډېر سخت په دې قاری دې بابا د مور میړه ته ویل د خپل کې دې د مور میړه دې سخت په وساکې دا ډېر سخت په وساکې دا په دې چیزو دا د خپل روایت یو چې هغه مخکې به خدای وې کنه او هو ویته الله نور کې وانه کې لله وذروا الذين يلحدون في اسماء الله دا خدای نور کې الحاد یا خدای څه کوي الله وای په دې مسخ اوسه کېده نو ما په سره په دې باس په مې ګور دا خدای او په الله پاک باندې دا اغنوم اطلاق شرعي وی جائز دی مراد پروردگار او دا دلایل په متوي ما دې وستا خبره په خپل دې ونه سبا خلک دا وانای هر خدای نه وي خلک سوي خدای نو خدای څه خدای خدای نو مراد دا خدای الله په نوم کې الحاد څه په دې قاعده وي هغه نو ولا نه وجه الله تعالی او خبره درسته ده لله الاسماء الحسنى فادعوه بها چې کوم الله تعالی قول دي او دا ټیک ده چې په نورو لغاتو کې اسلام ته مرادف دي شرایط کې شته ولې شي او بیا خلک وانه نو دا خپل سوچونه وباله اګي باندې سختو دغه راځي چې څنګه راځي باندې تاسو جاهل دي کې نو ما دې خدا چې دا جادوګر دی دا حدیث رسول الله باندې نه ورېدل چې چا د ترانور او سومه په لاس کې راځکړ کړل او د شریعت په کې دونه په دې باندې خلاف جادوګر دی ما ودا چې جادوګر دی بس هغه کوتا تا کوته بس سړی کې وو پاسه غریو شاله بیا رستو سبا پر پتاو لګیدل چې اړین سړو زمو د تورندو په باندې وجو ورغلي دغه چلې کړلې او تقریبا د شلو 15 کسانو نه کالیګان وي هغه نه دا کالی وروړي دا د تمام او دا مسقطان تاسو له واپس راځي مری په ویلوي نو چې دا نو ویو کې نو خلکو په اعتماد راځي کنه نه جادوګر ته سم وي نو دا خو لا وړ جادوګران دي نو دا جال وسته تاسو دې ملو کې وی تاسو وایي دې ملو کې دا جادوګر په دې ملو کې څه کوي دا نه حیران خدای پاک
बिल्कुल दा साबित दि दा सिजुना बला शरे बोसरी अबाले उड़ी की अशकरे खाली भाई और जुचते सादर बवा किताब भी और सादर चिता शरे के सिस्टा निष्ठा सादर बदली की कमता भाई क्या भी सादर वाचे उगरा किताब के सो न निष्ठा दे कमता चिबिया के सादर की कमता बदली नो दा हकीकत दा सीधी की गनी ते कमता जोड़ाई दे मतलब दा से न दे وده حقیقت دا شعر مولانا سیوا دا فن دی دا نظر بندی دا یو فن دی دا و دا خطرناک فن دی دا سبیر خطرناک شعر نو دا چه دجال سر بدا سجونا بی رجا دا دوکی دا بخار پر مظاہری دوکا ورکی دی ورپسی شا مولانا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة بعد خلق فقور دا باسا کرد اور امور لی بکر دی وصولی کی دا امور نگر دی दादा से नजर बंदी से मसला है कि दादा संस्कार की ये बहुत गलती और बगावा ये खुदा के बवा चाहिए दादा संस्कारी की किताब लेके कि दोनों पर हकीकत के दाब पकड़े के दाब ना चाहिए तफरी नजर बंदे जो दोगी वर्के और बस ये शक्ल को حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يا تقولوا جكم دغا شكل ماران شكل يخيل إليه من سحرهم خلق تبقى خيال كذا فريوتا أنها تسعى كمن ديوي وحقيقة كمن نواي أغير السحر يخيل إليه من سحرهم برابي أنها تسعى نربع حقيقة كذينهم أغا من نواي तो कोई पारे पे जोड़े वा और जनवर सफारा कर मुझे हरकत कई नवाई मारा हरकत जोड़ो को दावे और सेंस दिखते की नहीं जुदा थी बाबा खुदा हकीकत तेरे पता न लगी कि सच हो रहा तो खुदा मसला और पसे जमाना लगे سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا تنذر قومه الدجال اذا نوح عليه السلام ने बस हर पैगंबर को कौम दज्जाल ने ये बोले हर पैगंबर तब पता हो जमाने के दौरान दावा नबी आखिर ज़माने के लेकिन पता है आखिर ज़माने पैगंबर आ रहा है नो वली अव्वल के नो या अव्वल दा मतलब न के ज़माने के ये या अव्वल के लफ्ज़ में कुदरत खाल होता है लफ्ज़ ما तब पता इधर वो वक्त न राजी में खुलूस तो बरा रसूलुल्लाह मुबारक तब पता हो जमा वक्त न खुलूस तो बरा इंतजार करे लेकिन लफ्ज़ में कुदरत से बोले ला तुमरा कादिर है तो वक्त बदल जान राशि खलक गुमराहान की जो खलक पूरी की गुमराह है खलक ने को तरफ ته متوجي شي د دجالي اوصاف ولته کومه زمانه کې دجال راځي او هغه اوصاف خلکو کې پیدا کیږي دا اوصاف نه دار مساعدي ورپسې اشاره واني انذركم وفوسبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركم بعض من رآني وسمع كلامي وكذا بعض العرب الجديد او سمع كلام مسمع كلام يقولون نبي قرآن سمعنا وبعد حضرات بلا حضرت خالد فحيات قليلا نادى فنادى بعض من رآني جنات اشتكنا بعض من رآني جنات لك جنات عمرنا طويل جنات أو سمع كلامي شرع قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلوبنا يومئذ فقال مثل بيان اليوم أو خير مسلمات وقت إيمان خير هذا الدجال يقوم راهي الدجال بالكل نقل غير قلوب المسلمان وخير أغيب خيمان دي في غفر يشكون إلى ذلك ولا أصبح ولا خبيث رأى أغيب مرد نديري الدجال مقابلة جهاد نبديري شهادة وتمنى عليه والفتح وفي الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن مغفر وابي هريره رضي الله عنه هذا حديث حسن قريب من حديث ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه لا نعرفه الا من حديث خالد الحزاء وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بمواله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركم وما من نبي الا وقد انذر قومه ولقد انذر نوح قومه ولكن ساقول في قول لم يقل نبي لقومه تعلمون انه امر وان الله ليس بأعلم تعلمون اذا بلغ لا نخاف پیغمبرنا دخول دیر دخل او خیف درگا بیرندی او عنبتن طوافیتن دلتے اور رسولہ انگور پشان دشتک کشنا بکر طوافیہ پروبرا لکا انگور جیوی دقا سشنا او بار براوتی لکا قنی پشان بختا ہے
دومره بد شکله وي یعنې الله درته ښایي جوړون خدای نشي ګرځېدی او بیا شنه وي تکه شنه باید سړي سترګه ړندۍ نظر پکې دي خو ښکلې خو ښکاري که نه تکه شنه وي او بار بار وځي دا سترګه لکه دا پاڼې بدنماره ښکاري وان الله ليس باعور خدای مړون نه دی دې څنګه درته خدای وایي ورپسې شه قال الزهري فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنة تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت خوب کی دیجیے خوب جو غیر متشکل ښکاري او په ویښه یې نشي لیدلی وانه مکتوب بین عینه کافر کافر دا به جدا جدا لیکل شوي خو په دې کافر به هر سړی نه پوهېږي یقرأه من کره عملا چې څوک د هغه عمل بد وګڼي هغه به پوهېږي او چې څوک په ایمان راوړي به پرې نه پوهېږي اذكر لن يرى احد منكم ربه نو بعض حضرات دلیل ما سوې په دنیا کې ځکه آخرت کې وجوه یومئذ ناظرة الى ربها او خوب وخت مستثنا خوب کې غیر متشکل کړ نو دا بعض حضرات دلیل دي په دې باندې چې رسول الله مبارک برا په معراج کې الله دې دي خیر خپل باب کې تفصیل لا کوم درته روایت د باری تعالی کې پورا تفصیل وکوم ان شاء الله ولې درته دې نه دې استدلال لیکن مو وایو لن يرى احد منكم ربه بدي دار کې کوم ځای کې نشي دې بدي دار کې او رسول الله مبارک دې دې نو هغه ځای کې دې شي چې جبريل مندل دې دې نو اجه مستثنا دې خیر روایت کې خبر راځي ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغادركم اليهود فسلطون عليه حتى يقول الحجر يهوديان جان كي نطاقوا بالله مسلط کی نوی بحجر یا مسلم هذا اليهودي ورائي فاقتله تب يهوديان مسلط شده پده بار حکومت پہ زیاد شده يهوديان نو مسلمان وہ سر جہاد شروع کی نو اللہ بے مدد کے دیو پہ زور ورشی پر يهوديان باندے والبسيشة باب ما جاء من أين يخرج الدجال وبه قال حدثنا بندار وأحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن مغيرة بن شبيع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض من المشرق يقال له خراسان ذكر يخرجوا يا يخرجوا بمشرق خراسان والدولة خراسان ما تاسو طويل كما علاقه ته وي دا چې ایران دی او عراق دی او دا موږ افغانستان او دا ټول په خراسان کې داخلو دي نه ورودي او تابع دا نه چې دلته را پیدا کیږي په دې لار ورځي پته نشته کوم نه راوځي ورودي خو دې جزیره کې چې ته پته نشته چې کومه جزیره کې دي او په دې لار ورځي عربو ته ورځي او تابع ویره د قومونه كأن الناس قومون ورپسې مرګري وي لکه ماخونه المجان دال پشان روندي المطرقه پیر بابل دا ورپسې تابع وي ورپسې شاه او جان مسلمان مرګري وي ها وفي الباب عن ابي هريره وعائشه رضي الله عنهما هذا حديث حسن قريب وقد رواه عبد الله بن مسعود من ابي التياح ولا يغرب الا من حديث ابي التياح فهو ما جاء في علامات خروج الدجال وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا حكم بن مبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي بكر بن ابي مريم عن وليد بن سفيان عن يزيد بن قتيبة السكوني عن ابي بحرية عن صاحب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرحمة العظمى دا لوی جنگ دی د عیسایانو د مسلمانانو په میانس کې مرحمت کوي یو بل لحوم پرې کوي او قطع کوي لوی جنگ او دې کې الله مسلمانانو له بری ورکړي او فتح د قسطنطنیه وليو د قسطنطنیه فتح شوی دا یو د فتح شوی دا دا به دوباره فتح کیږي د کافر لاس د ودی بیا به فتح کیږي او خروج د دجال دا ټول به و میاشتو کې دنه وي شابه وفي الباب عن اسلام بن جهتمة وعبد الله بن مسلم وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فتح القسطنطينة مع قيام الساعة قال محمود هذا حديث غريب والقسطنطينة هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال والقسطنطينة فتح شوی په زمانه د بعض اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم کې بیا کافران به قبضه کوي ها
باب ما جاء في فتنة الدجال. ما يشابه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث احدهما في علي بن حجر يود وليد بن مسلم او عبد الله بن عبد الرحمن وداخل الحديث ته یو په بل کې الفاظ را نوي ګډوډ شوي دا یو الجدا الفاظ دی بل په معنا ګډوډ شوي دي او دا دواړه نقل کوي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نه انا نقل کوي يحيى بن جابر الطوائي بن دوي انا نقل کوي عبد الرحمن بن جبير نه انا نقل کوي فلان جبير بن نفير دي انا نقل کوي نواس بن سمعان كلابنا رضي الله عنه وعنه وقال الحديث ما تفريدا قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال دا واقع ذات غدات يوسها ما يقول تتمخكي اذا ذات مقحم لتاكيد الاستعمالي او يا ذات بمعنى ساعة غدات انصار وقت لا تقريرك فخفض فيه ورفع تخفيض فجه وترفيع تخفيض او ترفيع سمانا ما تقول لكم ترفيع دا معنى كذا شان ذات ذكر کو چې یری دې به خدای دعوه کوي دې به خلق له مالونه ورکوي دې به خلق له دولت ورکوي دې به په دنیا ګرځي نو تونه ولا شان اوچت کو ظاهري اوچت وایي څه لکه ظاهري ويريدو وخفض شان ولا حقیقت کو چې څوک ایمان وروړي هغه معصومي او دې پستر ګړوندن دې دا نخري په خري باندې خو یریږي ما بیکار شي تفیدی ولا شان او پستر ګړوند دې سترګې شنادا ویږي په خبره عیسی علیه السلام به وایي خدای څه شي وجهي دواره ذکر کړ صرف د فيه ذ حقیقت ولا اختارک حقیقت کې دې څه شي دې حقیقت دې شانی نشتا خدای نه دې ورفع ظاهرا ظاهر صفات مضبوط دي حتی موږ په ګمان او تاسو دې کړو چې موږ په طائفه د نقل د کړو په باغ کې په یو حصہ کې لکه بعض وخت یو سړی دومره یو شی او اوصاف ذکر کې ټول خلک ویلي لکه تاسو ته چې ذکر وکړم چې دغه د کورونا او د دنیا مړه کړو پلان او نو تاسو به دومره ویلي چې هر انسان وي بس په باندې ولاړ ویلي په خبره کنه نو تمام قال فانصرفنا له وقال للنبي عليه السلام ثم رحنا ماسبقين بها والعلماء روالنا مسوى نقويش بغنبر وبين دلاش أفكار دنوفا بقولوا كفينا في وجوده نقويش كتحقوا عن البريشاني دا فقال ما شأنكم قال كنا يا رسول ذكرت الدجال الغداة فخفصت ورفعت حتى ظللناه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوف لي لما إذا يريكم فتاسونان دي غير الدجال دجال خو قراري نو دما وخت نو دما مقابله کو دیکھو بل شي باندې یریګما یخرج تلروزی بفرض محمول دی ګوره ها بفرض او د پتا څو کې فانا حجی دی مقابل حجی ته چې توفیق قائم دی مراد مقابل چې واسطه سونا وې شي په خبره تم دې او کدی وروته او د پکې نیمه هر سړی د خپل ځان په بل دلیل نیون کړي حقیقت نفسي ځان په دې په خپل ځای مې ودلیو چې خدای دې تباکا لون سره دې وسو دا په دې به کافر دې کوي خدای پاک داسې به کته چې دې سترګې ته دې ګورا اړیندا دجرکا اړیندا والله خلیفتی الله خلیفہ دماره په هر مسلمان خلیفہ سره کله یو د مقابله کوم الله به مقابله کوي خلیفہ دا مدد وکړي انه شاب دوام وي قطتم گلگوچی سر بیمی لکه حبشان بشان گلگوچی عینه قائمت یوسترگ بی ولائی بلا بڑاندی شبیه عبد العزیر من قطن عربو کی وبد شکل ساڑیو اگر بشان بی ومن رآجی رکوبی لدلر منکم قدلو لفواتح لصورت اصحاب کہا اصحاب کہا لصورت ایکم روبے رکولا ادیولوی قال يخرج ما بين الشام والعراق الشام والعراق فمينس کی برولي ورا عراق خراسان دکا یلکه پویږي په خبره لومبه باندې په خراسان په عراق په علاقه راشي د لار دغوري بیا په شام ته دي فعاص فساد بخورون کړي عاص زمانہ فساد بخوري يمينا وشمالا ازداد ذکر چې مراد استیاب هر طرف فساد څه خلک وو به خدای ګمان کې خدای وته وي یا عباد الله اے د خدای بندگانو البسو درن تیر کې ځان قائم کې په خپل دین باندې
مه یریږئ دا مه وایه چې دا به څه کېږي قلنا یا رسول الله ما لبثوا فی الارض دې به څونه مودئ وی 40 یوما څلوېښت ورځې یوما کسنة ورځ به د یو کال بعضې حضرات وایي د غم شپه نه تېرېږي ورځ به همدغه ورځ وي خو د کال غوندې به څه کوي د کال اوږده به شي اوس هم چې څوک د شپې بیماري نو هغه شپې یې خدای کله به سبا کېږي بعضې وایي او بعضې وایي په حقیقت محمول دی او دا دویم معنا لکه وروستو سیاق سره اسانه جوړېږي لومړی کې موږ وروستو تعویل کوو خو دویم ډېر اسانه جوړېږي بالکل الله قادر دی څنګه به دا کار غوندې په اوړي کې ورځې اوږدې وي که نه خو اکثر ورځې په اوړي کې څه شي وایه که نه اوږدې شي او شپې لنډې شي او په ژمي کې څه شي لکه ورځې لنډې شي شپې اوږدې نو الله په دې قادر ورځې ته اوږدې ښکاري په بعضو علاقو کې شپږ میاشتې ورځې اوس هم شته مخکې به دا خلک واخوا دې مکروز په دې ریټ راغله او په بعضو علاقو کې شپږ میاشتې شپه خو دغه علاقو کې بعضې مولیان په موږ اوس بعضې خلک وال کې مونځ سره مزه کوو نو فقهاء یې د مونځ اندازه کولی چې خپله اندازه به جوړوي لیکن دغې ملکونو کې ژوند څوک نه شي تېرولی نو سوال د بې ځایه دی چې دغه علاقو کې شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې شپې نو سوال څه دی بې ځایه بلکې داسې بېلازم شته داسې بېلازم شته چې هغې کې لور پرېوځي نو 2 سکنډه پس بیا راښکاره شي اصل کې مولانا صاحب دا ځمکه ګول نه ده که نه ځمکه د هګۍ په شان ګول ده ځمکه څنګه ده د هګۍ نو چې دا حرکت دی چې کوم شي حرکت دی یو شان تاویږي او چې هګۍ والا حرکت دی کله یو ټوټ رامخکې کېږي کله بل ټوټ رامخکې کېږي نو دا د الله یو نظام دی پکې نو یو متصل دی ویل شي بعضې ملکونو کې همدقه ده ټول عمر پکې ورځ د شپه پکې ورځي اوس هم شته په دې خطبې نه پکې کوي ويوم بيجتنا نو دا الله قادر دی ويوم كشهر ويوم كجمعة لومبه ورځ به دومره اوږده وي دویم به د میاشتې غوندې درېیم د هفتې عمر او باقي ایام که ایام یې کوو بالکل یې موږ په ظاهر حمل کوو چې نو تاویلونه او بعضې حضرات وایي چې نه په لومبۍ ورځ به غم ډېر زیات شي په مسلمانانو په دویمه ورځ به لږ عادي شي کم به شي په درېیمه به د هغې نه کم شي په څلورمه د هغې نه کم قال قلنا يا زرائيت اليوم الذي كالسنة یو کال ورځ اتکفینا فیها صلاة یوم یو ورځ مونځ کافي دی قال لا ولكن اقدروا له اندازه ولګوئ چې سهار او د ماسپښین منځ کې څومره فاصله وه ماسپښین او مازدیګر منځ کې څومره فاصله وه هغسې مازدیګر وکړئ مازدیګر او ماښام منځ کې څومره فاصله وه هغسې وکړئ ماښام او ماسخوتن منځ کې څومره فاصله وه هغه وکړئ ماسخوتن او سهار منځ کې بیا څومره فاصله وه اندازې ولګوئ اوس هم چې کومو ملکونو کې داسې وي هغې به داسې وي خو ما تاسو ته وایي چې هغې کې انسان جمدی نشي پاتې کېدی او بعضې حضرات چې دویم تعویل څوک کوي چې ورځ همدغسې ده خو په خلکو به اوږدی نو د هغوی نه تپوس کوي چې موږ به څنګه کوو ولې په هغوی په ورځ دونه اوږده چې د ورځو په اندازه به نه پوهېږي په ټینشن کې به مبتلا دی چې خدای موږ خو به په ډېر ټینشن کې مبتلا یو چې ورځ راباندې وي به هم هغه یوه خو نه به پوهېږو چې خپل اندازې سره مونځ کوي قلنا يا رسول الله فما ربما انا راجعها لها فما سرعته في الارض قال كالغيث فشان اوريات استدبرت اوري چې شاته ورپسې باندې اوريات پسې باندې کې نه وي غیث نه مراد باران د سبب اوريات مراد ده نو دقه د اوريات یو دی نه بل د ټول نظر رسېږي دقه څه بدي اے مولانا بعضې حضرات خو دې زمانه کې په اشکال نشته ولې په یو ساعت کې به دنیا ته د هغه پیغام په میډیا رسېږي هر کور کې موبایل پروت دی دجال به پکې ناست دی دا ته پوهېږې په هر کور کې اوس خو مسله نشته اوس خو دجالي فتنه د موبایل نه غټ شی بل شته دی هر کور کې به څه وي لکه موبایل سړو سره ښځو سره اوس ته ګورئ دا کوم باطل لیډران دي چې څه وایي دا قوم یې ورسره مني که نه مني یا څه وایي دوی ورسره مني که دروغ وي دوی وایي دا ټیک وي که هغه میدیني خواري دي وایي دا ټیک وایي نو چې دجال راشي په موبایل دا نخرې کوي چې دا مې وکړل دا مې وکړل او دا مې مړ کړل دا د خدای یم ټول به ورسره ومني او بیا چې لا پیسې ورکړي د پیسو زمانه پیسې نن سبا خلک په موبایل وبللېږي که نه دي دا ورسره مسله نه ده دا د موبایل نن سبا ورسره مسله نشته هلته بینک کې پیسې جمع کړي په دوبۍ کې وایي ورشه چې هغه چې په بینک کې وصول کړه ورشه وصول کړي دا په موبایل کې به راولېږي چې دا کوډ دی دا یو
موږ ته باندې وخت جمعه ته لپاره مدرسې لپاره خلک پیسې راوړي دا باندې نو کوډ راوړي دا کوډ ورته په دې کوډ باندې وصول کا موږ کوی ته ورشو هغه خپل نمبر ورکړي دا نمبر دی او دا کوډ هغه ټک 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 پیسې درته نو نن سبا عام رواج دی نو د دې موبایل په ذریعہ ورته پیسې راځي خا اوس دا کریډټ کارتونه راوته شته کریډټ کارت نو پاکستان کې دي ولا عام نه دي او سعودي کې عام دي انګلند کې ټول ارجا سره امریکا کې ارجا سره دي فرانس کې بغیر د کریډټ کارت کارډول څه دي ټول کریډټ کارت دی کریډټ کارت سي تاسو سره ټول کارت ورکړو دي अब सरी अब सारा पैसों खदा नहीं बस अभी दुकानदार देव तो सौदा देव की सोने पैसे उसे 10 सौदा 1 लाख रुपए नो तब अगर अफल क्रेडिट कार्ड और के जहां देना वसूल नो क्रेडिट कार्ड अरावाली को मशीन की वर नो जब मशीन की वर की नो अब 1 लाख रुपए हुई नो ताला बना मशीन आ खुला दर की चला हुआ नो तब अगर तो वो जो आता है ज्यादा की हुआ है 1 लाख की नो तब अफल कोड हुए अब दुकानदार नहीं मारे तब خپل کوډ وې چې کوډ کوې ستاسو کارت نو 1 لک روپے لاغو ماشين ته منتقل شي وایي په خبره کته راغله پیسې اخیستل غواړي अब تا ته کوډ ضروري کی دا ما دا دې کوډ باندې مو خطا کارت ته بدل شي یو مخصوص کوډي هغه بدلېږي دا یو کوډ نه بدلېږي دا بل بدلېږي نو نن سبا خدا عام رواج دي اوس نن سبا خدا غټ خلک تاسو سره نه پیسې ګرځي نه چیک بک ګرځي क्रेडिट कार्ड का ताना रुकम शो नो कोड बच जाता नहीं मालूम आप पैसे नहीं वसूल कब क्या कोड मालूम हमको न तो 2 सेकंड तक पर कोड बंद हो गई जरा ता टेलीफोन तो का रिचार्ज क्रेडिट कार्ड नमा कोड तो दाबला अब ब्लैक यो सेकंड के ब्लैक या तो सोचने से मान कोड रो गड़बड़ से वेरे या तो मान शेयर हो से वेरे यो सेकंड के ब्लैक 3 ब्लैक पुलिस पे मोबाइल में अपन मोबाइल بیا ورته بل کېرټ کارت وصول کی بل کوډ بدل کړي نن سبا مولانا دا یو عام شی دی نو دا په دې محکول شي او تاسو کې دي چې هغه وګورئ په دنیا په وګورئ نو مدجل زمانہ دا خلک وته راوړي مثال پتاو د درشه په خبر کې دنیا جلسه وکي سبا لارشي لاهور ته دنیا وته راوړي شي پنده کې جلسه وکي بل لاهور ته لارشي بل کراچي ته لارشي هم امکانات لري مولانا سمن سبا خلک جلسه لري کنه دي دنیا خدا بندی خدا دا بعید ندا اور بس ایشا فيأتي القوم فيدعوهم ويقدمهم خدي براشي وقوم فيدعوهم وببني ديري قوم لا كراشي ده خدای ما نو فيكذبونه اغي بالتكذيب كذا خبيث بچيا خرزويا حمار خدای اس په دې کړو او دې شو اړ ستړي کې کړو تیزا ويردون عليه قوله او دې برت کی په قول دا چې په خدای نه دې برابر دي دا غینا نو دا به بشیره د مالونه ده نو دې کې دا تاسو یو نقطه وایم په خوا بخل کو سره وی دا ګڼ چې له وو سره روان شي دا سره سپین مو ورپسې روان شي نو په یسبحون داخله په سبا کې داخل شي ليس بيديه شيء اس کو سره ثم ياتي بالقول براشي دې باندې دعوت ورکیاتهم چې خدای نو په یستجیبون له وو شکر وکړه موږ په پیسې پکاره موږ مختلف پکاره دي ويصدقون التصديق له ويأمر عمل الاسمان تا باران وروا باران دوبره او حکم کو کہ نکتا انتم بتا اذا منتو کی وتم بتا یلا کہ کوئی کے پخلا در منتیا کوئی کتا سو کوئی بلک ما کدم وتروحو نو واپس براشی روان زوال نه پس پدې خلکو غړي چې ابي صاحب براشي کب اطول ما كان زورن پشان دړیر کو د هغه چې مخکینو په زورن په قبانو کې مخکې کې د صابو توخان او قبان څنګه دا غینه با خو وګړي حساب شوی و امده هی د میر مانګه ترځي کا ډیر د ما د هغه نه چې مخکیو هوا سره پته شو کې تشي به وګړي پړسه ده به ماړه او ادر هی د میر مانګه ترځي ادر په ورنون کې د مخکینا لوعن قبلان ثم ياتي رابش الخريبه قريت مكتا ويقول لها اخرجي كنوزك خزانه لرباسا وينصرف دير ونوال بلا قرينا نتابي وشدا خزانه رد كي عاصي بالنحل بشان دا باچاگان ودا شاتو دا مچه یا عاصي به يعصوب جمالا دا شاتو دا مچه باچا چې کوم فرواني مچه ټوله مسره و بشان دا باچاگانو دا مچه دا مال بدي
یلکه پوهېږئ اوس مولانا صاحب ځان پوهې کا یا بالکل په ظاهر محمول دي معلومه به ټول د تابع شي بس خبره خلاصه الله قادر دی او یا بله معنا درته وکړم اوس پیغمبر مبارک هغه زمانه کې د کریډټ کارت خبره کوله نو صحابو نه پوهېدل نو هغه داسې معنا وکړه چې هغه د صحابه فهم ولي دې زمانه کې ټول کریډټ کارت دی اوس دا زمانه روانه ده دا ذهن کې واچوه پیسه ټوله دجال نه روان ده عربو کې نن سبا تقریبا 60 او 70% خلکو کریډټ کارت جوړې کړي عربو خلک یریږي په مال چې مال کور کې ساتم غلا نشي ډاکو نشي خلک یریږي په مال چې یو ځای ته ځم تر الله تعالی روپیا وړم څنګه وړم تو ګره نغلا نه کی وډل کې نه روکې نشي ځان سره څوک نوړي او خلک یریږي کوم بیگ نه وباسما او بیا دکاندار بلار کې نه غلو نه د ټیک دا بیگ نه منتقل کیږي لیکن بیگ نه وړم دما مثال په تور کراچۍ ته ځم دا ما پیسې نن سبا په مثال په درکما 50,000 او د کراچۍ ته ځم او زه د 15 لکه روپو سودا کوم تاجر یا د لږ څه سودا کوم تاجر پیسې وړې نشم لیکن آنلاین نن سبا بینکونه چلی آنلاین پیژنې کنه نن ټول بینکونه آنلاین ته چې مثلا دلته ستا په میدان بینک کې اکاونټ دی او تا چې کېوړو او په کراچۍ کې په میدان بینک کې جمع کړل پیسې نو کله په بدلو کې ورګه ترانسفر کولې به او چې ګناه شي خطا نن سبا دلته میدان بینک کې اکاونټ دی او په کراچۍ کې ته چیک ورکې بالکل نو څنګه کې ده ټیکس هم نشته چې کوم بینک کې تا داخلي کړي او په دې بل بینک نه وصولې میدان بینک کې اکاونټ دې پیسې لري او دې په حبیب نه وصولې په دغه څه مخصوص ټیکس یې بدل کټ کې پیسې بدل دا شي دا آسانه ده چې بینک آنلاین ټول بینکونه نن سبا لیکن بله مسله پکې ده چې بینک نه والي او دکاندار راوړي احتمال لري چې دا څوک بلا احتمال لري چې څوک دا نه بلا وي نو کریډټ کارت استعمال بس کریډټ کارت ماته وختي وي ستاسو څومره پیسې په بینک کې داخلي دي بینک یې مال کریډټ کارت راکا هغه څه مخصوص پیسې بدلوي او کریډټ کارت بدل کی بس هغه کریډټ کارت بدل سره ابا دیکھیے اگر کریڈٹ کارڈ نہ بینک میں رہتے شي اگر کریڈٹ کارڈ نہ دکاندار نہ مال کولی شي او چې کوم دکاندار سره فیسیلیټی ویل څه وته ویل کا اگر اے ٹی ایم مشین وسره دا سبا د دې کاپي او اے ٹی ایم مشین دکاندار سره یې غټو تاجران دومره او د دې موبایل عمره شی وسره تا پکې ما په خپل لیدلې ما دې یو ځړی غړای مشته په مدینه منوره غړای تا ندی دکان ته وته نو ما دې پکې خو هغه کنه غړای پکې ما خو کړلا نو هغه دکاندار نو ورغی نو هغه ته خپل کریډټ کارت ورکړ نو دا دومره ماشین دې لکه کافي وکړه دا بل ټلیفون سیټ څه دی دومره دی ټلیفون سیټ او ټلیفون سیټ کې کوم هغه ستار وی کنه دا څه تا هغه له شیوال کو پکې وو دکاندار وته او خدای نه پیسې دی ویو اکوړې وو پیسې لا مې راځي چې ویلا دا ما کریډټ کارت پیسې راځو نن سبا ټولې پیسې ورشم دې تعالی وسه درکې راځه کریډټ کارت دی باندې کوی کې دا خطرناک شي نو تاسو سہولت ده سره چې ما سره کریډټ کارت نه بینک د ټول ضرورت او سودا کوم دکاندار او د چا شي اخلم او خپل کریډټ کارت نه ما غي دا وایي چې باغ یې تا عام رواج ده برتانیا امریکا یورپ کې عام رواج ده دوبه او ابوظبي کې ورکړ شیخان عام رواج ده تقریبا او دلته نور شروع شوی ترغیبات تمون راکای دا یو وخت داسې راشي ټول پیسې با کریډټ کارت راشي ما سره وسه تنخواه با کریډټ کارت تنخواهګان چې ملازمین دي او که زمینداران سوداګان خاصای نو هغه سړي نه به پیسې کم خالي لکه کریډټ کارت نه دا پیسې به چا سره نه دا پیسې به ټول بینکونو کې پراته وي خبره خلاصه او ټول به کریډټ کارت دې استعمالي او بینکونو نه به پیسې لاړ شي بینکونو باندې د غلا یاره ده هر بینک والا سره خپل کریډټ کارت دا څه وخت نشي چې دا کم بینک کې پیسې لکه یورپ کې په بینکونو کې پیسې نه الته کې کریډټ کارت چې څو پر شي مال پیسې راکا ډولا په واسطه سره راځي کریډټ کارت سره دی نه اړه دا بینک په کوډ دی بس وتا سره پراتی دا پیسې وکم ولاړ شي دا پوری سازش دی دا ټول یو مدیان به کوم درش ټول ولاړ شي او الته سره کریډټ کارت او دیو په دې ته چې ما سره پیسې په کریډټ کارت کې پراته دغه د جاج راشي نو
क्रेडिट कार्ड चा सर मुल्हिक दे मौलाना साहब अगर खुद सैयारे सर मुल्हिक दे सैटेलाइट सर मुल्हिक दे अगर कंप्यूटर सर मुल्हिक दे बस अब जमाने बन चिचाले खुशी नो अगला क्रेडिट कार्ड कोलावई और पैसा वर्कई और चिचाले नी खोहा नो क्रेडिट कार्ड बदल तबल की लगा नंदा मोबाइल से इस्तेमाल हुआ और तुम से कम यो इस्तेमाल हो यूफोन इस्तेमाल का और यूफोन वाला तो तबल सिग्नल बंद की दवाई दमा आईडी का मां बस इमान शी के शी मान दखल से क्रेडिट कार्ड बदल से बंद की दगर दज्जाल मने कना न माना दा अवे पा ऐसा हो दमा को तुरुनो वा दाड़ा का क्रेडिट कार्ड बने ओ ये तक बनास और जो सुद दज्जाल बानी ईमान रोड़ी तो 100 करोड़ पका 10 करोड़ दर 100 को बिजत असम पर खुदा दा जे कम खलक पर 1500 रुपए लूर खर्चाई और दा कम खलक पर 100 रुपए लूर पर देना चले और कम खलक खोर पर 100 रुपए पर देना चले दा पैसे करेंगे दा पैसे करेंगे दा कम खलक जन पे यो मोडल की ईमान प्रीति और कम खलक पे यो कोड की ईमान प्रीति क्या बताओ यो करोड़ दर कोमा अब टोल बच्ची ना चले की राजे दज्जाल खुदा हम लोग पैसा दे रहे हैं हम लोग दौलत दे रहे हैं दा कमजोरी ईमान वाला तब टोल लाशों को मारना बशी और मजबूत ईमान वाला वो जे मारक दे लोगे दे मुड़शो और मुकदा अल्लाह दा वहदानियत कायम मुंदर तो दा या बज़ाहिर महमूल और या खल्क दा कैसे दा कैसे बना तब मुझे औरत में के ना बसी सुना होगा सी तो या बज़ाहिर महमूल दे बदल होते हो ताकत पर खड़े दे आजमाइश के पर हम लोग ने पास और खड़े दे ताकत पर खड़े दे सारी बसारमशी बिल्कुल जो आजमाइश थे बोलता और या दा के नायत चाना दा मौलाना सेवा द सारो द सुरवालिना के नायत अमवाल सारी बमाड़ा अजी समझता हिसाब है क्रेडिट कार्ड के इस निमाजी गड़बड़ है पैसा मिलाएगी के वसब मिलाएगी औरत में कैसा इस शार इसमें की बेबी इस बनी और माजीगर में दो मरा क्रेडिट कार्ड के पैसे ही हुई औरत में का होता शाम हो दौलत बड़ी नुदाई लो इस साजिश रवाने द इस्लाम और मुसलमान खिलाफ दज्जाली फितने रवाने दी और पूरा दुनिया लग गया था और उन पूरे पैसे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम पाकिस्तान में तकरीबन 20-25% खल्क को पर पैसा जो सुपरा क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड नमक के एटीएम और होते थे एटीएम को हर जैसा रखता है लेकिन अजीम पैसे रोबासा बैंक के वाला खुदा एटीएम को बयान बैंक का देनो बैंक ना वाला बात है क्रेडिट कार्ड के बैंक का जरूरत नहीं था बोले उस खालक का मोबाइल पर जरिए कोई बिल ना दाखिल नहीं करना और वाले मेरे वालों का बैंक के बारे दाखिल उस तक टक स्टाफ मोबाइल में के अकाउंट के आगे पैसे अंदर तो तक का क्रेडिट कार्ड नदार और मौलाना सुबह खुदा खबर ना नबी टेक्नोलॉजी दा और इस्तेमाली की और सुबह दज्जाली ना सबा मोबाइल सोना दबाई ला ओए सोना फेसबुक को जोड़ लो सोना पर बन तो शो और सुबह खलक में मुब्तला शो और टोल मुलिया ना मोबाइल ला सराइल ना मोबाइल बखवा किताब का दो मोबाइल बखवा मुताला को तकरार को उसका पजोर दमाग से मुताला तकरार दमाग में मुतमिम हो कबीला खबर يعني طول الأولاد يبغى موبايل يقول هذا كعلم نخلاص كذا جينا نوصل الموبايل أنا كانوا صار الموبايل أو ما كي بيوم بس الدل يملأ بشوف وصبا فيديو كيف كان يوم بس على كانوا جينا كذا بلي السمرة في الدنيا أو بتيجي زين أولا يجيبونا ده زمان وقت كذا تيجي بس ودي تلعب نمو مسجل كاو زمان ده وقت دوما خبرنا ده 1951 में किधर तक ये मसूदी दरोडे पैकान में कि जब मसूदी दरार हम बस जब हम खबर कोई पाकिस्तान सारा एकान में 54 में 50 में कोई नमो बड़ा शर्कों से आता उनका डबल रुपए वाले नोजे पदे दे फिर कुन गुतु न लगे दे मोबाइल पस्तर तो क्या न पेज 50 सरम तभी लकुन गुतु न लगे दे न बाकी के नंबर रुपए वाला वाला दे न वक्त ने वो न हर वो मोटर कोर्स सरम हम आगे कोर्स तरह जाता है लकुन या यो इंग्लिश कम ना बस नोट गुतु ना हो कार्ड पंप मोबाइल के वक्त मारे पंप बने ताकि न पास दिया ता गुतु ना हो तो अलग वाला पैसे बंबे मार्केट पड़े लकुन ना खबर है नबिया मोबाइल नोड़े मोबाइल पे पेने जिसा करना कि मस्त फहीम बर्दाश्त नोरो गाटे से नदा बलागा है
نو خدای خبر کړی دی نه پس بسر دې نور بس بلا کړه خدا چې دا ما سره یو څه خبره کوله مې یو کاروبار د ترتیب کې ورته کې راځي بلا هو کې یو دوبه کې مې دا ټول سمبال شي ما دې ویلا نه کتاب سمبال نو ما په دوبه کې دکانونه دي ما ته نن دلته پته لګي چې هو هم اندرولي کې وری او ټول ما سره آنلاین دي ما ته نن پته لګي چې دومره سودا خرڅ شو نو مران دونه کټ دا یو ټاکس ما یو روپیا لا دکان شي اسجي هغه خرڅې د تماته ښکاري دا چې څونه پیسې خرڅ کړي د تماته یو اټم پته لګي چې دا یو شي خرڅ دونه کټ زه دا کیلکولیشن نه کوم خپل ما تاسو کې دونه کټ سافټویر وته دي څه وته ویل دا سافټویر ما تاسو شي خبره خلاص دا مولانا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك مسلمان لما تكون كافر لهم وما كان عطاء ربك محظورا دوسر بسيشا ثم يدعو بأول رجل رشاب بدوات بي ممتليا او دك بيدا دوانينا اكثر تاجه دوان بني مخبئ خمس دوست تکلا دواني پشان خشتا پوزا سترگی لا سنا بے لا دکو سا فیض کو دیو او ہے غلر پترسو کجا حضرت خضری لیکن دا سے تعین نشتا فیقطع قطر کی ذرا جلدے دو ٹکڑے دا په حقیقت نی محمول دا په تذربندی وای سو مې یو واز هوتو کی په یو بلوت متوجی جو تحلل مخبئ خاطر هلال کشانتی يضحك خاطبا وای په مې ما دروړې کنا څنګه مې مرته او دا خبيثه مخکې مې دوم راستا تجربه نه ولا دوه څه تجربه اخذ او پتہ دې نه کوجلې أبينا ما هو كذلك إذا ما تركت بشيء يبي ما يكون مشركين وده دمشق إن المنارة البيضاء سبيل مناربان بين مهرودتين فما بين شاك إلى دو جامو كي مهرود دادا يوم قسم جامد خشتق كل فعيها في جوريغي وصوبي بيمن كي واضعا يده لا بيخو دي مرات يدين دي وذلك البريكتو إذا تحتاج كذا كسام كل قطره وبتساسي وإذا رفع جسر قلنا کی تحت دربیاوت بساتی جمان من الغلر فنساس کی بشان تحت غلر سر میں لندی قال ولا يجدو نبغون ريح نفس ساتوي يعني أحد إلا مات كافر كم كافر د عيسى عليه السلام د پوز هوا ځان ته راکاږي مړیوا او د رښتا نفس ساتوي منتها د بسور د وي داسې الله برکت پیدا کی قال رسول الله مبارک فرمایي طلب کی هو د عيسى شمو دجال الله یو ذکر اعلان کی د په ما لوط کی د فلسطین کی خار دی وسمشتا لوط په فلسطین کې روي خار دی البته کې يهوديانو یو بنکر جوړ کړی انډرګراوند زمکلا د بنکر او هغه دونه مضبوط جوړ کړی دونه مضبوط وي د مسیحا روان د خدای روان يهوديان دجال تاریخ سوی مولانا صاحب مسیحا دغه مسیحا روان د خدای او هغه لاندې بنکر په لوط کې وستا وګوره پرې کړستا دا چې مضبوط بنکر یې جوړ کړی چې ټمبم هم باندې سم هغه باندې ټمبم میزایل مثلا ورته دومره محفوظ د وینډوز شی ورته جوړ کړی باندې له کوسمشتا قال بیان په ذرا بدر کې دا رنګ عیسی علیه السلام ورته کې ماشاء الله قال ثم يحيي الله ورو عیسی علیه السلام چې راځي په بندګار په زمان تورتا فلسطین نه په کوې تور د ورته تلېما لږ مطلب چې زما په خیال یو 40-50 کیلومتر نه دی کوې تور درجه وکا وایي نه قطر تمہارا خوش شکل هغه بندګار زما لا یدان لاحد یدان تجاسر ته ورته طاقت دی یتقوت باحد وقت بقتاله قال فرمای رسول الله مبارک الله برا اورا روباسی ابراهو راجم دی کی جم دی مراد راجم کا وزیر راجم مبکی یا یو ماجوج ذرا اج اجمانا میں کروٹے لو بلا بکائی وهم كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون ارے گنڈے بلا درا دی قال ويفر تيرشي اول ندوي بحيره تبريا دا تبرستان کی یو خوار دے دغه دغه یو دریا باندې باندې براشي فيشرب ما فيها دور لري کجا وټولې اسکی ثم يمر بها اخر بعد دریا حول باندې راشي فيقول نغيب سوي الكوي لقد كان بهذا مرة ما قدرت تتوبه خان نلوي حوض دي دون مسكري ثم يسيرون سير بقي حتى ينتهوا الى جبل بيت المقدس
ويقولون لقد قتلنا من في الارض يصوم بخذ الارض وجنبا او خريبا نقول مركز فهلم راجع فلنقتل من في السماء اسمان والا موجود فيرمون بشتل بقي بن شابين بقشو خلاص فرانتا يا ظاهر تمام پر اصول थे अमल करोगे अगर इन उलमा की तरफ दखशुद लिंदो ذکر दे तो दखशुद लिंदो ना हगा वापस का मराद और का सहाबा का पैगंबर मुबारक का फरमाई कि मिजाइल बयो नामी वजह नालिस्ता नामी तरफ पर जमाने वस्तवे होता जमाने वस्तते मराद वो दवा ऊपर सोचते ले दा टेक्नोलॉजी वक्त में बिया आखिर के दखशुद लिंदो जमाना हो गया उसो टंबा में इखलास है दुनिया का खत्म हो गया तो दूसरे टंबा में इखलास है तो दुनिया खत्म है दुनिया के उसम ताकि अंग्रेजान पेशन हुई वर गई वे मुमकिन दचे पर दुनिया का से हाल दाशी या दुनिया खत्म शी दाना खत्म शी इलावल तो गर्मी राशि और या बेखदी राशि और दा 30% दुनिया बर्बाद से 70% खत्म ही उसम दा से दाना पेशन हुई वर जो से टंबा में इखलास है टंबा में इखलास है कंप्यूटर खाता सॉफ्टवेयर खाता या बता तो शुरू तो जमाना बारूद बखतम कि बारूद खत्म जो हम मिलाए बस चले तब तो और बवाल ये एक टंबा फ्लाश में पूरी दुनिया बारूद तबाह और गुरु के दल न बारूद खाता और गरम शेर और बवाल खत्म कि बारूद खत्म जो मिलाए बस चले तो पक बस चले फ्लैशर को बस चले हर सब और वाली खत्म बशी मां खुदा सोचते और पता उलमा सोचना माने नमता मानो के इधर जमाने वस्ते तब शुदने दो बसेशा يرمون بالنشاب بالنسبة بقشو كل اسمان تا ورد कई बार अल्लाह बदी नशाब हम नशीदतवी या कोई कोले दे मरवाई मुहर्रम सर दजी हद दे बिनोना सर वापस की नदी वही आसमान हम बोल कर मुहासरा की दरीचा है मरियम मारी रावी बन बशी दादा की बीबे कभी ता पता लगी जदत तरी फाइन पूरी अगीब महसूर शी बन बई अल्लाह में मुसादी हाता दाम रो कामी तकलीफ राखी दे लगवा के केरा रस दसौ का कोई को पता हो के बेहतर है कि रसल दीनार ना बोले फाक रसल दीनार ना किया करोड़ वसरे जैसे नहीं समझ है कोई सल दीनार और तो जो कोई सर में रोके दोनों तकलीफ के भी बड़ा अलग साथ के ले अहदकुम लकता तो जैसे दीनारी अलियम قال فيرغب रगबत होगी दुआ गाने को ईसा इब्न मरियम चाहता अल्लाह واصحابه ملګری به الله ته چغيږي قال فيرسل الله عليهم راو بلګي الله پر یاجوج ماجوج ان غفا دانی پسټونو کې به دانه نه کې راو کې نو سجل کوشي ويصبحون صبر کې بداخل شي فارسا علاوه برات موتا ټول په یو غنوش بده به موتا کما د نفس واحده لکه یو نفس مری قال ويهبط العبد المجيد تقول نعيسى ومالغري دارو نو نبغوني موضي لديش إلا وقت ملأت تكري بيهودا موضي لديش ترى زحمتهم ونتهم بدبوية لدي زحمة ستوي دابي أصحاب وحي أو بدبوية أو بينو وقال يا رب عيسى الله تمالغري نورو بلي الله قدي مارغا كأعناق البخت أعناقهم أعناق البخت وضعهم मुकदर का चुटू नबी पहचान चुटू में तो कुछ हैवानात को खाने भाई तो बड़ा काट भाई रुचत पगी भी जरा नौबे बोल ले महबल के महबल सो कोई उतारा आगे के में और जाए कोई की खबर ये उतारा और अंत में और जाए और सो कोई शार मकदार तबे और जाए और मारगान के को फिर ويستوقد المسلمون من قسيهم داوي من الدين ونشابهم او داوي تشديد لکه یا د دې ترکه یا د دې زمانه د وسطي چې کوم لګي ابي وجعابهم جعبت ترکشتوي چې کوم دې کې پټوا د غشو وتوي لګي قصي قوسنا لنده قوسنا څه ته ویل کېږي لنده او نشاب هغه د غشو هغه لګي او پټوي وکاله په باندې باندې دوی پورنا پورنا ويرسل الله عليهم مطرا لا يمكن پټ باندې دوباره نه به تم یو کور وبر د وختو کوټه خیمه دې مراد به د وبر نه څه مراد لګا خیمه ولا مدر د پټ کوټه ټول باندې باران خوشي داسمه کا باندې ویږي ويحصل الارض فيترك بريما كده بقال پشان دلاغي میدان ثم يقال هو الجنه کې اخرجينو بس میوه په ورودي برکت کی ودا مرد تمره میوه ورودي تاکلوا خريبا يودانا يوقنا
अनार बदून अगर केवढा रवा बेमारी वयस्तजबिलून और सूरी बनी सिफत पुस्तकी जाने ता अनार पुस्तकी दा खलक सूरी तनास्ती ना से अनार भाई वयुबारक बरकत पे पैदा किया युबारक अल्लाह परिसल की पद पर पसार होके अता इन fi amdir dalil khalq के इत्तिफाक यो हालत में लोग गए यो को खबर मरते के जरे रडले में इसकी देखा उसने पारा में माना बोले हमें दोस्त ने बड़े सवाब है कि अगर वाका ने पारा में साथी यो साथी नजर वाला वाकरे में उसको को में आस्ती उसे हमारे की बड़ा वाका राव में 16 पे के विपासक के लो पहले तो होता सुना से कोई बेगी दिखते ना गश पे तो सके वदा 2 किलो 30 किलो और पारा में वी मकबरा मशीन लेखा जाने में लोग और यो कबीला वाले एक तफूल इत्तिफाकी और यो लिखा जाता ada payuha au fahil wa qabil al-ittifaqi par halana tabayu tabana ma hum kadalik ba'athallahu rihan yubat barat aliki wa qabalat ruha kulli mu'min dal musalman ruh qabaski dewa ke biar wo shirk shurush dewa ke wasu shurush leka shirka da musalmanan ruh qabaski wa yabqa sa'irun nas baqi khalaq batishi yataharaju fi yawm al-badas khiji laka humur ke bayu wal khiji al-mumakki wa dina kare kai haya babagini عليه بلغ خلق تخطب الساعة الله نبلا خير والمسيشة. هذا حديث قريب حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أصبركم على نفسه. لوي غمنا البصر